د دغه میاشتې بل نوم دی شهر الرحمت والغفران. دغه میاشت دا د خدای پاک جل جلاله د رحمت میاشت او دغه میاشت د خدای پاک جل جلاله د بخنی او د مغفرت میاشت. نو مونږ او تاسو لڅ پکار دی، پکار د چې اولنا مونږ او تاسو په دې باندې سوچ وکړو، په دې باندې فکر وکړو، ځان د پاره یو ټایم ټیبل جوړ کړو چې کوم شیان داسې دي اما او ته معلوم دي کوم شیان داسې دي چې په هغه باندې الله جل جلاله په انسان باندې خصوصي رحمت او مهرباني کا. ځکه دا شهر الرحمت او شهر الغفران دا. نو داسې کوم کارونه دي چې په هغه باندې انسان باندې الله د طرفنا رحمت اوریږي او بیا په دې باندې سوچ وکړو چې هغه کوم اعمال دي، هغه څه شی دی چې هغه د وجنا خدای پاک جل جلاله انسان ته بخنه او مغفرت کا. ځکه دا شهر الغفران دا. الله جل جلاله په دې کې انسانانو ته بخنه کا. نظم استاد تیاری بدای. دریم نمبر چې هغه ټول کارونه باید چې انسان ځان ته مخې تراولي چې په کومو کارونو باندې انسان ته الله جل جلاله مهرباني او رحمت میلاوږي او هغه ټول کارونه دا ځان ته مخې تراولي. اولنا چې په کومو شیونو باندې الٰه العالمین د طرفنا د انسان او خپل بندتا مغفرت او بخنه کوي. په دې باندې توجه پکار دا چې انسان په دې باندې سوچ وکا چې زبا ان شاء الله تعالی هاغه کارونه بکوم چې د الله جل جلاله د مهرباني باعث او د مهرباني وجه او سبب ګرځي او زبا هاغه کارونه کوم په رمضان کریم کې چې هغه د خدای پاک جل جلاله نه د مغفرت د بخشش او د بخنه ذریعہ ګرځي. زبر رمضان کریم کې هغه کارونه کوم. په دې باندې پکار د چې زمونږ استادو فوکس او توجهي. دریم نمبر دغه میاشتا شهر التوبه. دا سه میاشت را روانه ده چې په دې کې مونږ او استادو توبه الله جل جلاله ډیر خوخی. الله ډیر خوخه ده. اسم په نورو میاشتو کې الله جل جلاله د خپل بندگانو د خپل مؤمنانو مسلمانان چې څوک الله جل جلاله واحد لا شریک ذات غړي لایق عبادت یې غړي د هغوی په توبه باندې ډیر خوشالهږي. بیا په خصوصي توګه باندې رمضان کریم ته شهر التوبه ویل کېږي. نو پکار دادا چې بل تیاری د زمونږ او د ستاسو دای چې مونږ او تاسو به د رمضان کریم نه مخکې او د رمضان کریم د آمد او د راتګ نه مخکې په خپل ټولو ګناهونو باندې د الله په حضور کې توبه وباسو. او مونږ بدایو چې خدای پاک رمضان کریم دا شهر التوبه ده. په دغه نوم کې دې طرف ته اشاره ده چې رمضان کریم وایي چې د الله جل جلاله بندگان دا مال په داسې حال کې راشي او ما سره په داسې حال کې ملاو شي چې هغوی الله تعالی ته توبه ایستلی، هغوی په خپلو ګناهونو باندې الله تعالی په حضور کې پیمانتیا اظهار کړی، په خپلو ګناهونو باندې انسان شرمنده شوی، په خپلو ګناهونو باندې انسان د خپلو سترګو نه یو څو اوښکې توی کړي او په هغې باندې خدای پاک جل جلاله ته عذر او معذرت کړی. دغه تیاری مونږ او تاسو له پکار دی چې رمضان کریم نه وړاندې به څنګه چې د رمضان کریم د روژو تیاری وکړو، د رمضان کریم کې د قرآن کریم تلاوت تیاری وکړو، د خدای پاک د حصول د رحمت تیاری وکړو، د خدای پاک د بخشش او د بخنې ذرایع او وسیله به ان شاء الله تعالی لټو
هغه سره سره وزمونږ او تاسو اراده دی اولنا چې مونږ به الٰه العالمین په حضور کې په خپل ټولو بدیو باندې په کبایرو باندې په صغایرو باندې وا د الله جل جلاله په حضور کې به توبه وباسو. دا رمضان کریم ته زمونږ او د تاسو رمضان کریم ته دا اولنا یو اهتمام دی، اولنا د مسلمانانو مؤمنانو یو تیاری دی.